خو زه فکر کوم که افغانستان په ډېره خراب حالت کې روانه دي سو فکر نه کوم که افغانستان آرامي کېږي په دې ورځو کې که حالات خو بیخي خرابه دي خو تاسو ته معلومه دي که په فیسبوک کوم چې اخبارونه نشر کړي دي که پوهنتونونه مکتبونه ټول باندې کړي دي طالبونه په ښځو باندې بند کړي دي تاسو څه وایئ چې دا ښه کوي ښه کار نه دی له طالبانو څخه اونو چې 20 سال همون کار که 20 سال قبل کرده بودن پس همون کار تکرار کردن طالبان را همون قیودات همون خانه‌ای را که حالات و حال باز هم حالات سر زن‌ها و دخترای افغان آوردن هر څوک آزادي غواړي نو داسې خلک نه کوي کنه چې طالبان بس خپل هغه حکومت چلوي ښځه هم حق لري سړیان هم حق لري داسې خبره نه ده چې صرف سړیان حق لري ښځې حق نه لري په اسلام کې اول حقوق د ښځې دي نو په کار ده چې ښځو سره ډېر کومک وشي ډېر د ښځې احترام وساتل سي چې هر ولایت ته ځي د ښځو قدر ډېر زیات شته ولې د افغانستان په سړو کې د ښځې قدر نشته ولې به نه حاصلوي دوی وایي چې موږ تعلیم ته نه پرېږدو زنانه په شپږم کلاسه پورې پې باندې شروع کړو نورې بندې کړو دکې دوی څه مطلب چې سړیان ځان ته یو کاروبار جوړولی شي او ښځه هم ځان ته جوړولی شي او ښځه هم هینده لري ضرورت لري زه خو دا وایم چې طالبان په فیمیل باندې پابندي لګوي اول خو دا چې فیمیل نه بغیر خو کنټري ډیولپمنټ نه کیږي ځکه چې که ایز ا میډیکل سټوډنټ زه تاسو ته دا ووایم اکثر فیمیل داسې وي چې هغوی کلي سایډ ته اوسیږي نو هغوی میل ډاکټر ته خپل وایف وغیره نشي بوتللی نو دې دپاره فیمیل ډاکټر یې ضرورت وي چې دوی کله پابندي لګوي نو په کنټري کې به فیمیل ډاکټر نه وي هم چې فیمیل ډاکټر یې نه وي